بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده حق القرآن مفصل. په قاعده حق القرآن مفصل کې 61 نمبر صفحه راوړوي. تختی نمبر 8 کړي حرکات. تختی نمبر 8 کړي حرکات. په اتم نمبر سبق کې د کړي حرکاتو بیان دی. ولاړ زبر، ولاړ زیر او الټه پیش دې ته کړي حرکات ویل کی. کړه زبر، کړي زیر او الټه پیش ته کړي حرکات ویل کی. کړه زبر دا आवाज د الف مده ور کوي. کړه زبر आवाज د څه ور کوي؟ د الف مده. چې په یو حرف باندې کړه زبر راشي نو دا به د یو الف مر راکاږي. څومره به راکاږو؟ یو الف مر. کړي زیر د یی مده आवाज ور کوي. چې په یو حرف باندې کړي زیر راشي دا به د یوې یی مده مر راکاږو. او الټه پیش د وې مده आवाज ور کوي. چې په یو حرف باندې الټه پیش راشي نو په دې کې به د یو وایو مده مر مد کی. خی چې کله دا کړي زیر او الټه پیش په غونډه ها باندې راشي. څه باندې راشي؟ غونډه ها باندې، ګول ها باندې راشي نو په دې کې به وقف بالاسکان کیږي. چې په دې باندې وقف کینو کوم یو وقف پکې وقف بالاسکان. لکه قرآن مجید کې بار بار راځي به. څه راغلي دي؟ به. نو چې په به باندې وقف کې په دې باندې وقف بالاسکان کیږي. به به څه به به. او چې کله دا الټا پیش په دغه غونډه ها باندې راشي هم په وقف بالاسکان کیږي. سبب کیږي وقف بالاسکان به کیږي. لکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمای ربه. شراغلی دي ربه. نو چې په ربه باندې وقف کې نو ربه بنوي ربه. سبب ربه. نو الټا پیش او کړي زیر دا چې په غونډه ها باندې راشي په دې باندې وقف بالاسکان کیږي. سبب کیږي وقف بالاسکان. او د دین علاوه چې په بل حرف باندې راشي به په وقف بالسکون کیږي. سبب کیږي وقف بالسکون بکیږي. او کله زبر دا چې په یو حرف باندې راشي په دې کې به وقف بالسکون کیږي. سبب کیږي چې په بان والا تر دیا پورې دا اتیش حروف دي. څو حروف دي؟ اتیش حروف دي. چې په دې اتیشتو حروف باندې کړه زبر راشي او په دې باندې وقف کې او درېږي په نو په دې باندې وقف بالسکون کیږي. څه بکیږي؟ وقف بالسکون بکیږي. با کړه زبر با، با کړي زیر بی، با الټا پیش بو، با بی بو. په دې طریقې ویل شي. او په دې طریقې ویل شي چې اول کړه زبر تر د اخره پورې وي. با کړه زبر با، یا کړه زبر یا، را کړه زبر را، میم کړه زبر ما الی اخره. په دغه طریقه کړه زبر وي بیا ورپسې کړي زیر وي بیا ورپسې الټا پیش وي. په دغه طریقه باندې ویل شي. او کدا شي درې وړه حرکات په یو حرف باندې په یو ځل باندې عموم ویل شي. با کړه زبر با، با کړي زیر بی، با الټا پیش بو، با بی بو. یا کړه زبر یا، یا کړي زیر یی، یا الټا پیش یو، یا یی یو. را کړه زبر را، را کړي زیر ری، را الټا پیش رو، را ری رو. چې کله په را باندې کړه زبر او الټا پیش راشي نو دا را به پور ویل کی. دا را به څنګه ویل کی؟ دا به پور یې ډکه ویل کی. او چې کله په را باندې کړي زیر راشي نو دا را به باریکه
نری ویل کیږي. نره به څنګه ویل کیږي؟ دا به نری ویل کیږي. نو په دو حالاتو کې دلته را پر ویل کیږي ځکه چې د پاسه په کڼه زبر او الټا پیش راغلی دی، او په یو حالت کې را باریک ویل کیږي ځکه چې لاندې تی کړي زیر راغلی دی. میم کڼه زبر ما، میم کړي زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، لام کڑا زبر لا، لام کڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو، واو کڑا زبر وا، واو کڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو، نون کڑا زبرنا، نون کڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.